دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه د هغې سره 3 یا 4 تولې کالی دی او پیسې ورسره نشته، البته خاوند ورله 200 یا 500 یا 1000 روپۍ خرچې دپاره ورکوي، نو په دې زنانه باندې په دغې کالو کې قرباني او زکات شته او کنه؟ نو جواب دا دی که چېرې صرف هم دغ کوي چې کوم تاسو ووي، یعنې 3-4 تولې کالی او 1000 پورې روپۍ وي، نو په دې باندې او دې سره د دې نه علاوه چاندي یا مال تجارت یا نورې نغدې پیسې نه وي، نو په دې باندې زکات او قرباني نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې کومه سونه په استعمال کې وي، یعنې بنګړي وي، په لاس یا چولی وي یا بالای وي، غوږونو ته وي یا ګوتمي وي، نو په دې کې زکات شته او کنه؟ او څومره سونه چې وي نو په دې کې به زکات وي. نو جواب دا دی چې د سونې او د چاندۍ د زکات دپاره مسله دا ده چې یو کس سره سونه یا چاندي وي او هغه نصاب ته ورسي، نو په هغې باندې زکات به هر حال لازم دی، که هغه استعمالیږي او که نه استعمالیږي. که یو زنانه سره مثال په طور باندې د 9.5 تولو نه سیوا سونه ده او هغې کالو سر هغه ټوله سونه اچولی وي، هغه استعمالی، نو هم به د هغې زکات ورکوي. او که یو زنانه سره د 9.5 تولو نه سیوا سونه ده او ټول کال هغه دغه شانتې پرته وي نه استعمالی، نو هم به زکات ورکوي. نو د سونی او د چاندۍ دپاره د استعمال څه خبره نشته، او چې صرف سونه وي، نور چاندي نغدې پیسې یا مال تجارت ورسره نه وي، نو بیا 9 تولې سونه هغه مقدار دی چې 9 تولې ته ورسي، نو په هغې زکات لازم دی، چې د هغې نه کمه وي نو په هغې بیا زکات نشته دي. دا ملګری تپوس کوي چې یوې زنانه سره 1 لاک روپۍ دي او 3-4 تولې سونه ده ورسره، نو آیا دا به د دې زکات ادا کوي او که نه؟ نو جواب دا دی چې دا یو درخواست زه کوم چې کله تاسو د زکات باره کې تپوس کوئ، نو بیا چې کوم مقدار وي نو هغه وایئ، 3-4 تولې نه، یا به 3 تولې سونه یا به 4 تولې، نو چې کوم مقدار وي نو هغه مقدار ما ته وایئ، نو ما ته به دلته حساب کتاب کې اسانتیا وي. په هر حال که دې زنانه سره 3 تولې سونه هم وي او سره 1 لاک روپۍ وي، نو دا به په دې باندې زکات فرض دی، دا به زکات ورکوي، دغه سونه به پیسو ته راواړئ او د هغې مطابق بیا د لاک روپۍ به ورسره یو ځای کړي، د ټوټل نه به زکات ورکوي. دا ملګری تپوس کوي چې یوه زنانه د هغې سره 3 یا 4 تولې کالی دی او پیسې ورسره نشته، البته خاوند ورله 200 یا 500 یا 1000 روپۍ خرچې دپاره ورکوي، نو په دې زنانه باندې په دغې کالو کې قرباني او زکات شته او که نه؟ نو جواب دا دی که چېرې صرف هم دغ کوي چې کوم تاسو ووي، یعنې 3-4 تولې کالی او 1000 پورې روپۍ وي، نو په دې باندې او دې سره د دې نه علاوه چاندي یا مال تجارت یا نورې نغدې پیسې نه وي، نو په دې باندې زکات او قرباني نشته جي.